نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم سورة بقرہ اولنے پارا سلوی اختم نمبر آیت تھی فمخی رکو کی اللہ رب العالمین پا حضرت آدم علیہ السلام باند انعامات بیان شو پا دے رکو کی اللہ پاک پا بنی اسرائیل باند اخبر انعامات ذکر کی یعقوب علیہ السلام دویم نمو اسرائیل خپل ماند عبداللہ پدیر کو کہ اللہ پاک دے یعقوب علیہ السلام اولاد بنی اسرائیل تویتا اللہ پاک پر انعامات یادی پدیر کو کہ نہاد اللہ پاک اوامر او سلور نواہی ذکر کی دے بنی اسرائیل تا اللہ رب العالمین تقریباً سلور زر پیغمبران را لے گئے او دیت اللہ رب العالمین دا قرآن مجید نا علاوہ غٹ غٹ دری کتابون اسمانی نازل کری تورات انجیل زبور او دے بنی اسرائیل تا اللہ پاک چکم پیغمبران ڈالے گلو باز پیغمبران سرد نبوت بادشاہان ہمو لکا حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یہ تا اللہ رب العالمین دا نبوت سرا بادشاہی ہم ورکڑی لیکن دا دے باوجود دی بنی اسرائیل دا خپل پیغمبران نافرمانی اکڑا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے چکم بنی اسرائیلو دوی ہم دا نبی علیہ السلام نافرمانی اکڑا دغا بنی اسرائیل یا یہود او یا عیسیان پا دینم باندی یادے دل بنی اسرائیلو تا اللہ پاک اخیرانے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام را لے گل دا اسرائیل دا بنی اسرائیل یو جماعت نصوارا عیسیان دا عیسیٰ علیہ السلام امتیان اگر زیدل او دویم جماعت دا بنی اسرائیلو دا موسیٰ علیہ السلام امتیان یہودیان اگر زیدل نبی علیہ السلام پا دور کے دادوار جماعت موجود نصوارا عیسیان او یہودیان دیت اللہ رب العالمین پا دی آیاتون کی اخبر احکامات ذکر کی دیتا اللہ پاک فرمائی چھ ما پتاس انعامات کڑی دی زما دا نعمتون یاد کی ایمان روڑی دا نعمتون شکریہ ادا کی او تاس چھ ما سرکم وعدی کڑی دی داغ وعدی تفصیل با انشاءاللہ بسورة المائدہ کی رازی اللہ رب العالمین دا دوین وعد اخستلوا چھ تاس با زما دا پیغمبر تابداری کوئی امداد او نصرت او عزت بے کوئی زبستاسو گناہونا معاف کم تاسو با جنت تا داخل کم پجے دے کہ اللہ پاک فرمائی چھ تاسو کمی وعدی کری اغا وعدی پورا کئی زبستاس صرف پل وعدہ پورا کم ستاسو گناہونا با معاف کم جنت تا با تاسو داخل کم بیا اللہ رب العالمین یہ تا فرمائی چھ تاس تماکم کتاب قرآن مجید نازل کری چھ ستاز کتابون تصدیق پاگی کے موجود دی اغا اومنی پاگی بان ایمان روڑی او اولنی منکرین دا قرآن کریم نہ مجوڑے گئے ذکر دا قرآن کریم دا نازل دو پا وقت کی دو قسم خلق یو قسم امیان ان پڑا بے تعلیمہ لکہ دا مکی مشرکان او دویم قسم تعلیمی یافتہ خلق اگی تویرش اہل کتاب نو پا اہل کتابوں کی تعلیمی یافتہ خلقوں کی اولنی انکار کون کے تاسو مجوڑے گئے ذکر ان پڑا خلق تعلیمی یافتہ خلقوں تکوری چه تعلیم یافتہ پکم طرف زی نو دا بی تعلیم ہم اغا پسی زی نو کہ چرے تاسو اہل کتاب و قرآن کریم نا انکار اکو دا بی تعلیم قریش تمکی او دا ناپوہان بی تعلیم خلق دی و ہم تاسو پسی روان شو
د کار ابتدا چې تاسو وکړه څومره ګناهونه چې رستو کیږي د هغې هغه سزا او وبال به تاسو ته رسیږي. لکه د حضرت آدم علیه السلام زوی قابیل خپل رور حابیل قتل کو، قیامت پورې څومره ناحق قتلونه کیږي نو په دې کې به د قابیل لپاره خپل حصه وي. نو تاسو اولنی د دې انکار د قرآن کریم بنیاد مقدم، اولنی د ګناه بنیاد ایښودل کله کله د بېدینۍ په جامه کې، کله د دین په جامه کې. د بېدینۍ د جامې ګناه خلک پېژني، لکه مثال غلا ده، خلک پېژني چې دا جرم دی، خو د دین د جامې دا ګناه دا ګرانه وي، د دې پہچان هم ګران وي او د دې نه توبه ویستل هم ګران وي او د هغې پېژنګلو هم ګران وي. هغې ته ویلی شي بدعت. یو کار په دین کې نه وي او د ځان یې جوړ کړي او دین وګڼي نو بیا د هغې پہچان، د هغې نه بچ کېدل او د هغې نه توبه ویستل دا ګران وي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خاص صحابی دی. اغا صحابی دی مسروق تابعی رحمہ اللہ فرمائی وی د ټول صحابه کرام علم جمع وکړو نو زیات په اخره کې پیدا کړ په صحابو کې حضرت علی او حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کې د ټول صحابو زیات علم د دوی سره. اغا صحابی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې مطالبه کړ چې قرآن کریم قرات ووروا نو سورہ نساء تلاوت بتا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ولست. او هغه صحابي دي چې نبی علیہ السلام سره بده پیزار ګرځول، نبی علیہ السلام سره به د اوبو لوټه ګرځول، نبی علیہ السلام سره به مسواک ګرځول. هغه صحابي دي چې ډېر صحابه کرام فرمایي مونږ چې ترکه دي پیجندل نو چې مونږ رالو هجرت مو کو وې دي په نبی علیہ السلام کرتل راتل زیاتو نو خیال دار هغه چې د نبی علیہ السلام د کور سړی دی د پردی د حکم د نازلې دون وړاندې، یعنی هر وخت په نبی علیہ السلام سره موجود. اغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ د کوفی گورنر چاوته خبر ورکړي چې په جماعت کې څه کسان دا جمع شوي دي او هغې درود شریف په جمع باندې وي او په تیزه باندې ډېر په تیزه باندې راغی مخې پټ کړو جماعت ته رادن نشو. وایي تاسو ما پیژني، من عرفني عرفني، څوک چې ما پیژني هغه ما پیژني، او من لم يعرفني فانا ابن مسعود، او څوک چې ما نه پیژني نو زه ابن مسعود یم رضی الله عنه. او بیا دې خلکو ته ووایي چې نبی علیہ السلام خو دنیا نه اوس نږدې تشریف یوړو، تاسو بیا بدعت شروع کړه، په جماعت کې مو د ذکر مجلسونه شروع کړل، دا د نبی علیہ السلام په دور کې موجود نو، دا کوم د درود شریف دا ذکر او دا جهري ترتیب تاسو شروع کو هغه یې منع کړل او بیا حکم وکړو چې دا کسان د جماعت نه وشړئ ځکه دوی د بدعت ابتدا وکړه. په جمع سره په یو شان په تیزه باندې درود شریف ویل دا د نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کې نو تاسو شروع کړو خلک د جماعت نه وشړل. او بیا علما فرمایي چې د ګناه نه توفیق ته توبې ملاویږي لیکن د بدعت نه د توبې توفیق نه ملاویږي ځکه ګناه سړی جرم ګڼي توبه ته وباسي خو بدعت سړی دین ګڼي هغې نه توبه نه وباسي. لکه مثال به ووایو زموږ ستاسو په دور کې بعضې خلک په دې جوماتونو کې ګډاګانې کوي نو که هغې ته ډېر هم ووایي چې هلکه صاحب جومات کې ګډا ګناه ده هغه وایي نه دا خو عشق رسول دی. هغه ته ښه معلومیږي چې دا د نبی علیہ السلام او صحابو زندګو کې نو لیکن ده ته دا ښکاري دین دا کار دی د ګناه خو ښکاري ورته دین نو توبه ترې نه وباسي باقاعده هغې ته خپل دین وایي او هغې ته عشق رسول وایي. دا زموږ د مسلمانانو د دور حال. یو سړی به لګي په قبر به سجدې لګي هلکه د خدای بنده په قبر سجدې ولګي وایي دا د خدای پاک نیازبین دي د سره زموږ مینه ده وایي موږ ورته ځکه تندې لګو دا کار دی جایز ګڼي ځکه ورته تنده په ځمکه باندې لګي که چېرته ده دا ګناه ګڼلی ده به توبه ویستلې دا کار به بیا نه کولو. د دې وجې نه د بدعتي سړي توبه ویستل په نسبت د عام ګناهګار دا ډېر ګران ځکه هغه دین نی او دین ګڼي توبه ترې نه وباسي او یو سړی چې عام ګناهګار او ګناه ګڼي هغې نه توبه ویستل ورته آسان. لکه یو سړی د مثال مونځ ته قضا شو الله پاک ته به جاړي فریاد به کوي توبه وباسي ولې ګناه مې کړې ده. خو که یو سړی بدعت کار کوي په دین کې نه او دین ګڼي دې توبه نه وباسي باقاعده هغې طرف ته دعوت هم چلي. نو الله پاک فرمایي ای بني اسرائیلو د قرآن کریم اولني مخالفین او منکرین تاسو مه جوړېږئ او د قرآن کریم په مقابله کې دنیا تاسو مه اخلئ. د نبي علیه السلام
او صفات چې تاسو په تورات کې کوم موجود دي هغه پټوي باغی باندې قیمت اخلي داغي په باره کې الله پاک فرمایي دا ما اخلي زمان او یریږي دا جرم او بل دی بنی اسرائیل نو بچا چاته پوسو کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه پیغمبر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات په سب بیان کړل او سب پټ کړل او سب ګډ وډ کړل الله پاک فرمایي دا کار مو صحیح نه دی حق او باطل مګډ وډ کوي او حق م پټوي حق مسله بیان کړي نن حق مسله بیانول د انتهایی ګران حق مسله چې بیان کړي نو په جمعات کې اجي سے هم خپکی او په علاقه کې ناظم سے هم خپکیږي او بیا ایم پی ای سے هم خپکیږي او دا غینه چې برجه ټول خپکی ولی حق مسلې بیانول دا ګران دي او بیا کله چې زموږ ضرورت راشي او یو عالم یو مسله داسې بیان کړي چې طبیعت نه خلافه نو موږ د دې عالم سره دښمنۍ تم تیار یو ځکه زموږ د طبیعت خلاف مسلې کوي ولی ځکه چې هغه زموږ د طبیعت نه خلاف بنی اسرائیل کې دا ترتیب حضرت عیسی علیہ السلام ته زمونږ خوخي چې عیسی علیہ السلام وکاو مسله دی د طبیعت نه خلاف وکړه عیسی علیہ السلام سره دښمنی شروع وکړه تر دې چې د قتل منسوبه ولا جوړه ولی ځکه عیسی علیہ السلام باز خبر د دوی خوخي وی خو باز نه وی خوخي او د عالم کار دار چې دی په حق مسله بیانې لیکن اخر زمانه د حق مسلې بیانولو دا ډېر ګران دي د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به داسې دور راشي چې حق مسله بیانول او دین باندې ثابت پاتې کېدل به داسې ګرانې لکه د اور سکروټه لاس کې نیول هغه دور نن سبا او تاسو راغلي دي او مزید نور هم راځي وخت په وخت باندې لیکن د خپل ایمان او د خپل عمل فکر پکار دي اخرت کې به دا هم پیش کول غواړي او یا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو منځونه وکړئ زکات ورکړئ او د نیکی کارونه کوي خلکو ته حکم کوي دی بنی اسرائیل او خلکو ته د نیکی حکم کولو لیکن خپل به باغی باندې عمل نکولو نو علما به علم کوي عمل به خپلم کوي او خلکو ته هم بیانې تبلیغیان به تبلیغ کوي خپل هم په عمل کوي او خلکو ته هم به بیانې کچرته عالم علم کوي خلکو ته بیانې عمل نه کوي قیامت کې ود د پاره سزا سخت وي کله که دنیا کې تبلیغ والا ملګری هغه تبلیغ کوي لیکن خپل عمل برابر نه وي د دوی سزا به د نور نه سخت وي ځکه دا د پوهې سره جرم دي نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې دا فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیہ السلام تاسو یاد کی نعمت یلتی زماغ نعمت انعمت علیکم چما کړی دی پتا سو باندې اوفو بعهد او تاسو پر کی زما سره وعده کوم وعده اخر زمانه پیغمبر باندې پاک به تاسو ایمان وروړي اوفی بعهدکم زبما پورکم تاسو وعده زبستاسو گناهونه معاف کوم تاسو به جنت ته داخل وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمانه تاسو یریږئ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ او تاسو ایمان وروړئ په کتاب قرآن مجید باندې چې ما نازل کړل مصدقا تصدیق کوونکې دی لما دا کتابونو معکم چې تاسو سره دي د تورات انجیل زبور د ټول آسماني کتابونو عقاید یو دا قرآن کریم عمره شان کتاب دې څنګه چې تاسو ته نازل ولا تكونوا تاسو مکیږئ يهوديانو اول کافر به اول انکار کوونکی د قران کریم او د نبی علیہ السلام نا ولا تشتروا تاسو ماخلی بیااتی په بدلولو زما د آیاتونو باندې ثمنن قلیلا قیمت کم د نبی علیہ السلام صفات په بدول او باغی باندې به اجرت اخیستو نن که په دنیا کې یو مسله یو عالم غلط بیان کی او باغی باندې اجرت واخلی د دې قران کریم د آیت دغه هم مصداق مسله به صحیح بیانې کتا ته ټول دنیا څوک درکې او مسله به غلطه نه بیانې کچرته مسله غلطه بیان کا په پیسو باندې نو ولا تشترو لاندې دا عالم هم داخل شو يهوديانو مسله غلطه بیانولا خو باغی باندې بخپل مشران او تمال ورکو نو کله دې زمانه یو مولا مسله بیان کړه غلطه او دنیا په چا ورکړه دې هم د آیت کریمه مصداق وګرځي الله دې موږ او تاسو کو ساتي وَإِيَّايَ فَاتَّقُونُ خاص زمانہ تاسو یریږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو مګډ وډ کوي حق بالباطل د باطل سره حق نه مراد صحیح نازل شوه کتاب او باطل نه مراد دي چې بګد ځان کم خپل تحریفات کول اغا وتكتم الحق تاسو پټوي حق وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پیږئ واقیموا الصلاة تاسو قائم کې منځ پورا احکامات سره واتو الزکات تاسو ورکی زکات ورکعوا مع الراکعين او تاسو رکوع کې د رکوع کوونکو سره یعنی د جمع سره
اتامرون الناس بالبر آیت تاسو حکم کوي خلکو ته د نیکه وتنسون انفسکم او تاسو پرېږدئ خپل ځانونه خلکو ته د نیکه وایي خپل نه کوي وانتم تتلون الكتاب حال دا چې تاسو لولې تورات کتاب او باغی کې د نبی عليه السلام صفات ټول پټول موجود دي افلا تعقلون تاسو عقل نه لري واستعینوا بالصبر والصلاه او تاسو امداد وغواړئ د الله پاک نه په صبر باندې او په مانځه باندې وانها لکبیره او یقینا دا صبر کول او دا مونږ کول دا ډیر خامخا ګران دي الا علی الخاشعين مگر په عاجز کوونکو باندې نه الذين كسان دي يظنون جدي يقين ساتي انهم ملاقو ربهم جدي بد خپل رب سره په قیامت کې ملاقات کوي مؤمنان با په جنت کې د رب العالمین دیدار کوي دا د اهل سنت والجماعه موقف او عقیده نو دی په دې خیال باندې خپل مونږ او د عبادت کوي چې الله پاک سره ملاقات کوي وانه الیه راجعون او یقینا دی بقاس الله پاک طرف ته واپس کیدونکي واخذ الحمدلله رب العالمین